زما عزیزانو سیرت الحمدللہ چې مونږ له څنګه راځي یا مونږ منو دا خلق پاغه طرف نه دي تیر شي مونږه کثیرت نه منله نو زمونږ بم نن سبا دا حالو لکه کم چې د دوی دی یا به وزیران وې یا بم بنگلے وې یا بم کارخانے وې یا بم جایگیرونه وې څه خو به وې د سیرت برکت ته چې علماء حقا بوریا نشین دی او بورای د پاسه بمړ کیږي او قبر ته دا دنیا دولت وزارت ډونګې د سرمایدارو تالی سټل ستاسو دوا ده دله په دې پیښور کې مونږ لپې ورکړي او انشاءاللہ چې د پیښور سرمایدار خو څه کوي د صوبه سرحد سرمایدار به والله که پرېږدم چې تر څو مې ساه په دې بدن دا خانان دا نوابان او دا اربابان چې پاکستان د چا د پلار جایگیر دی پرېږدم نه نه ښځې پرېږدم نه لوڼه پرېږدم نه دوی پرېږدم چې څو پورې مې ساه په دې بدن کې وي دا خلق ملا ته وایي چې ملا غلام غوث هزاروي که مړ شو زرګونه تابعدار ژوندي دي مفتی محمود که مړ شو زرګونه تابعدار ژوندي دي تاسو به مانه ساه څنګه اخلئ د قاري صاحب اوس یو دغه پاس کړ مونږ د پیښور د میرانو سره څه کار مونږ دا الیکشن نه دی منلی نو مونږ یې میري څه کوو ما پسې د شپې راله چې راشه دا تصویه وکړه ما ورته وی تصویه به ما هله کولی چې ما د انتخابات منلی خو دا دویم ځل دی د انتخاباتو والله که ما ووټ ورکړی نه به دا ثابته کوي چې مې چاته ویلي چې دې سړي له ووټ ورکړه زه دا منم نه او باقی میر صاحب یې که لرې که که نه زمونږ د قصخانه والا میر صاحب دام خدای راونیو تاسو پوه شوئ دا ټول به په لمبر لمبر خدای پاک رانیسي دوی به پرېږدي نه دا خدای ځکه راونیو چې ده پکې دا وې عزیزانو زمری او ورځې ګیدړ او میلو راوغوښته چې راشئ رورولي جوړو میټینګ دی میټینګ دی هغې چې راله زمري ورته ووی چې خبره دا ده چې ښکار به کوو دې نه پس خو په اتفاق ښکار به کوو خو په اتفاق به کوو ګیدړو
میلوی چې بادشاہ د زنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غرته تلی دي یو خروالے ده یو اوسای والے ده یو خرگوش والے چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه خو بادشاهم د زنګل مشرم او میلود ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبر اخلاص خبر صفا ده دا خر ستاشو تم غټي دا خرم غټ دا ستاش او دا اوسه زما عمر ده نو دا زما شو او دا ګیدړم وړو کې ده او دا خرګوشم وړو کې ده نو دا د شو زمری چې اوس اخو پرې ده چې د ځان په ویر اخته ده د ګیدړ ته وي ته تقسیم وکا زرکو هغه چې خبر اخلاصه ده دا خر به وسو خوري دا اوسه به غرمیله وخوري او دا خرگوش په دې د مازیګر چایش زمری ورته شاباس دغه سي تقسیم خلق کوي او په ایمان وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای هغه ویجی استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نه زده کړ امیلو د خدای بے وقوفو د ځاني سای پکې ویلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خرم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارڅ د تک بابا چې د چا مرکز د چای صوبه د چای الته تکم کو جای چې ته چې د چوار د چواریانو مشری بزوال تکم کو جائے پدے خبر پوئی شوئی کنا تسو کے جتے نا مرکز کے زیم صوبہ کے زیم او پزیلہ کے بمزیم بلکم مور روڑے دے وہ پاکستان کے بغریب ہم لاتسو ہوئی چیز چرتا دا سڑی زیم غریب بداؤئی خبر شور مکوئی چې بس ما نه مې درته حاجت شته او نه م راته شته صحیح بابا خپل کار کوي په پاکستان کې غریب بم دا وایي چې زه چېرته د سړي زوی چې څه دي نو دوی نو زما عزیزانو دا ټول د خدای گرفت دی مختلف شکلونو کې در باندې نازلي په خدای قسم که کچرو لورشي او کم تکلیف درکړی شي هغه عذابي د کچرو په شکل که تاڼې لورشي او کم تکلیف درکړی شي عذابي د تاڼې په شکل که دکاندار لورشي سبزی در باندې ګرانه خرڅه شي عذابي د سبزی په شکل غوښه ګرانه خرڅه شي هغه عذابي د غوښې په شکل په مختلف رنگ کې د الله قهر او عذاب رانیولی توبه وباسئ خدای ته رجوع کوي خدای ته ننوات وکړي د ملک اتفاق او اتحاد پیدا کوي چې دا راغله مصیبت الله پاک دې ملک نه لري عزیزانو موږ نه مخکې چې کوم مسلمانان تیر هغه داسي ابراهه نامه وایو گورنرو د یمن تپوس یې وکړ چې دا خلق مکې ته سلځي وې صاحب هلته یو کوټه ده او دا خلق لاړ شي کوټې نه غیر چاپیر تاویږي وای چې دې کې ثواب دی او حج میں وش ابراهه اعلان وکړ چې
چې فوراً زما په دې ښار کې یو بهترینه کمره جوړه کړه، سنگی مرمرو جوړه، غلاف په وغوړوي، کمره تیار شوه. چې تیار شوه اعلان شو د گورنر د طرفه چې دین بعد با هیڅوک مکې ته د مکې کعبې ته نه ځي، راځئ با او دې کعبې نه به طواف کوئ، دومره لرې څنګه ځئ، دغه ځای کې به حج درته کړي. د مکې یو سړی تللی یمن ته، هغه وی چوفوی هغه کعبه چې په مکه کې زما د خدای په حکم ابراهیم او اسماعیل جوړه کړې ده، خدای د هغه کعبه بدل به ز علم څنګه روټای په ځان حرام کړه، روټای ګرځي را ګرځي اس طرح کې نه لګي. یو شپه څوکیداران او پیرادار چرته تللی دي، د ورمنډه کړه او په کوټه کې ننوتو، ډکې متیازې پکې وکړه. تاسو د خدای د دین کم بدل چانه اغستی دی چې ته به جنت غواړې، جنت به په دغه بجلو غواړې، په دغه بجلو به غواړې. د عرفات په ورځ جلوسونو باندې به ته جنت غواړې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په ورځ باندې به جنډیانی دي او قمقمی دي او گیټ نه بارم جوړ څه نخرخ کاری. خیال امراغه دا په دغه سيزونو به تاسو جنت غواړئ. عزیزانو جنتونه نشته، په آرام کې نه په آرام کې جنت کم ځای، البته دوزخ شته. جنت چرته دی؟ جنت شته. د جنت یوه خخته به د سروي او یوه به د چاندی، او د ادنا جنتی ځای به په جنت کې دومره وي چې 100 کاله به په اس ګرځي او خپل ایریا به نشي معلومول. د دومره عظیم ملک د پاره تا کړی څه دي چې ته دا دومره عظیم ملک غواړې؟ په دغه به غواړې دا بې ضمیره قوم او جنت. نن د پاکستان خلق، د صوبه سرحد خلق، دا غیور ایماندار او دا پاک مسلمانان، دا د رسول الله پتنګان، اب نن په چوکیادګار د کوثر نیازی تقریر ماوي. یو پیرو تیار روټای به ورته راتله، تیار وګم دې خبرې ډېرې دي. و یو د هجران غمونه، بل د پاکستان غمونه، یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه، دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي. خبرې ډېرې. پیرو تیار روټای به ورته راتله، یو 3 ورځې په روټای بند شوه. چې روټای په بند شوه د امتحان د پاره، نو دا بزرگ لاړو د یو يهودي په دروازه کې سوال کو چې روټای راوړي خدای مو بخا. هغه د کور مالک 3 روټای ورکړي، او چې دیر روان شو نو د کور د مالک سپی ورپسې د کارپوریشن د پاره تا قرارداد پاس کو، روزانه یو ماشوم د سپو د لاس امري
روزانه په پیښور کې وګوره هغه پمن او مردار سپي دا کارپوریشن چې د انګریز په زمانہ کې دی د پاره سړی مقررو مردار او لیونه او پلیت او پمن سپي به وشتو پرې خو به نن دوی په خپل د وخت دي کا هغه مولا په جمعات کې ناشته او سړی راغی مولا صاحب وګه ما دی ورته ورته وګه ما لګا روټه راکا او ټوکرا ډکا پرتا ده دا ورته زکنا ورته جی وګه ولټ ما منډه زمون په خپل نه کېږي ته د بار د کوم وګه راغی چې روزانه بل ورځ یو دومره خپل ماشوم امړه شو چې تماشې کې دي سپي خوړلې وا بیا ورته سور لستنیم دی اسپیټال والا والی ایکسپایر ستنی کم مقدار د دوايي چې د لپاره مقرر دی نو دا سوم ماشوم دی چې په دې اسپیټال کې د سپو د لاس امر سپو د لاس دا جنت ته بیا خبره ده چې سرب سړی مرشینو مونږه پایات کرسی باندې لوټه د مو چاله د دې سپیک مو تور واچول خدای ته ګور جنت لبا هغه څوک زی چې د چا کې د ایثار مادي د خپل خلینه یو باسي او بل له جنت لبا هغه خلک مولانا او فرمایل چې شپږ زره تنخواه والا او د پروتي او 300 تنخواه والا دغه څوکیداری کوي اسلام خوئی چې شپږ زره تنخواه والا با څوکیداری کوي او 300 تنخواه والا به د پروتي دا خلق بس پیمړه کوي میلاد النبی د نبی نوم نن په هر ویاڼای کې پروت دی د رسول الله د ګمبد تصویر په هر ویاڼای کې پروت دی هر نسواری وګورا د قران په آیاتونو کې نسوار خرڅي چرسی وګورا د قران په آیاتونو کې د چرسو پوړای خرڅي هیروین والا وګورا د قران په آیاتونو کې د هیروین پوړای خرڅ مشهور نجومی کے کرشمے ایوب صابری ټول دیوالونه لړلې دي په دې قصه خانه او کابلای کې بالخانه غسته وا او دنیا به ول راتلا ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھے ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھے من اتا کاہنن فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوک چې فالګر او نجومی ته راغې لاس ورته وخوده او داغه په وینا د یقینو کو د کافر شو په قرآن چې کوم پر رسول الله نازل نن پاکستان کې د اسلام نغاری دی اسلام 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 زمون په ملک واداس چل دی ډاکټر ته سړی راغی جی مرما تبیم نیولم سر مم خوږیږي ملا مم خوږیږي ډاکټر ورته علاج 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 وې جی مرما دی علاج 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 2 غنټې تیر شو د مریض مال خپلوان روچچو ډاکټر وجنو دی نو ورته ترمومیټر دی نو ورته سټسکوپ لګي او علاج 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 په دې ټکی به دا مریض جوړ شي دیکھو وګوره جی ملک د زنا دی پوشو دی وی اسلام 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 جی ټول ملک شراب خانه شه دی وی اسلام اسلام دیکھو وګوره
د پاکستان په کوم حکومت کې قدم بیرته میوزک سنټر قدم بیرته میوزک سنټر راشي کنه که غیرت او ایمان درکی په یو بالا مړی کې وګورئ څو میوزک سنټر وی سی آر خو تاسو بند کړی دی په قانون کې بند دی په میوزک سنټر والا په 300 روپۍ شپه ولې او د رسول الله جلوس والا وزیر صاحب کرنو تاسو آرام سره کې نہیں تاسو آرام سره کې نہیں اسلام آغاز قبائلوں نہ بکے گی تاسو آرام سره کې نہیں اسلام آغاز قبائلوں نہ بکے گی مونږ ورته وی سبحان الله سبحان اسلام دا آغاز یا قادیانانو پسې ولې بد وایي کاغي غریبانو د اسلام آغاز د قادیان نه کړی دی چې تاسو د قبایلو نه کوئ نو کاغي د قادیان نه وکړو څه چلو په دې خبره پوهېږئ دا غریبان چې راسوار کړي دي دوی اسلام آغاز قبایل او دوی درونو شرپسندوں کے دام میں نہ آئے دلته یو بلو پکې زمونږ ملا دی هغه چې شرپسندوں کے دام میں مونږ شرپسند یو مونږ شرپسند زما د خدای په ذات قسمی چې د پاکستان یو انچ ځمکه د کافرو پلاس کې راځي او زما به پیړن نچوي نو زما جنازه دې په کافرو اوچته شي کینی الله دې دوی ته د خیر ورځې مخ ونه کړي کذبا د ملک او د ملت دشمنم زبا په اس دن مسلمان نیم که دوی به زما متعلق دا غلطه نظریه لري خدای دې دوی په خاورس پسې ړانده کړي دا په بنگلو پسې ړانده دا په 83 ماډل موټر پسې ړانده دا پردي روټو پسې ړانده دا روټي خلاص نن پلانی دے کے روٹائے دا آگئی دا تے شبراتا تے ملا ٹڈو ادائے تاسو بوڑان دے وے اس آگئی دا تے شبراتا تے وزیر ٹڈو ادائے مونگا روٹی خلاص مونگو اللہ نن اس چزم دل ترات لما نو پردی کور کی میں وظیفہ و خوڑانو جلسے ترانے ترننا زمونگ خوراک وظیفے دے په یو وزیر شپېته 80,000 روپۍ میاشت خرچ دی خدای ته وګورئ د دې ملک لاج وساتئ دا کار دا سکرټریان کولی شي دا کار ادنا خلق کولی شي خدای ته وګورئ د خدای خاطر وکئ د دې ملک لاج وساتئ خدای ته وګورئ دا ښځې را کنټرول کئ او جلوس مارو جشن خیبر مناولو والا او خزی را ٹینگی کئی دا غیرنے گڑی را ٹینگی کئی کور عمران شاہ بیڑم غر کا شاہ کور عمران شاہ دا ملک بیڑا تباشوا دا خزو دا فیشن دا لاسا خزی بم پکی خدای تاو گو رہی دیکھو آو گو رہی تاسو وائی په جلسو کې چې ایجائے لوگ بھی ہیں جڑے غوث پاک نو نہیں ماندن ایجائے لوگ بھی ہیں جڑا آدمی غوث پاک نو نہیں ماندا وہ مسلمان ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جڑا آدمی غوث پاک دے ناتے پیٹ پال دے وہ بھی مسلمان نہیں اسی تا غوث پاک دے متعلق کہنے ہیں کہ غوث اللہ زم درمیان اولیاء غوث العظم درمیان اولیاء
چو محمد درمیان انبیاء. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پا اولیاءو کے دمر لوی مقام لرلو لکا جناب محمد رسول اللہ پا پیغمبرانو کے چکم مقام لرلو. خبر اخلاص غوث پاک مونگا دا خیٹ دا پارا ذریعہ دا روٹای ندا گرزو خدا دا پارا منو زیارتونا واللہ علماء دیوبند چه سمرا دا مقبرو دا اولیاء او دا زیارتونو قائل دی دمرا دو بل سوک دینا او دا زیارت مال کی خرسول او خپل خیٹی پی پالل دا دے قائل دی. دے خبر پوئے گی مال کی پیخی دی او صحبہ اس دیتا تاسو سوچو کئی ماتا ہو گرے او دا خدای بندگا پا زیارت پیسے اچول اصلی دین خو قرآن و حدیث تے نو دا پا قرآن کی چرتا دی و پا حدیث کی چرتا. حدیث کی دی چی دا قبرونو حاصلات خورل حرام و ناروات دا قبرونو پا نوم باندے نظر کول دا قبرونو پا نوم باندے نظر کول نظر عبادت تے او عبادت دا غیر اللہ پا نوم کفر او شرک. واللہ بندگا اولیاء اللہ و قبرونو تورشا السلام علیکم یا اہل دار قوم المومنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون. پتاسو دے سلام وی اے خلقو چی دزمک لاندے اسے گئی کدا اللہ رضاو شی زردے چی مونگ بم در سرے اوزیش. قرآن لولا داغی پر روح بخا یو آیات کرسی چی پا مقبرہ کی چاویلا سلویخ پرد دا مقبرے نا عذاب اچھت دا دے سو قائل نا دے دا سوک نہ مانی. دا علماء دیوبند خلاف یو سازش تے چی دا قدیم نا انگریز جوڑ کڑے را روان دے او ترنن را. تما عزیزانو علماء دیوبند آغا چراغ دے چی دا اہل باطلو پپوکی نمر کی پوکو سے یہ چراغ بجایا نہ جائے. خبر ہمیں دا کولے چی تاسو خپن شئی مونگ خلق زڑے گڑیو زڑے گڑے لچی چاشین جوار بوٹے دا سیونیو نا گڑا چی ورطا دا سیو گریو چی بین 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 ننن بچاو کی ادگار کی دا کوثر نیازی تقریرم تاسو ہو رہی دیکھو گو رہے داغا کور دا مالک سپای ور پسے شو. خبر ہم یاد ہے دا چا پسے آ پیر پسے چا سپای ور پسے شو دو والا یو روٹای ور واچو چی یو روٹای ور واچو لنو آغا او خوڑا چی وی خوڑا بیا ور پسے غپل بیا بلا ور واچو چی بلا او خوڑا بیا غپل بیا بلا ور واچو بیا غپل سلور والا روٹای ور واچو لی بیا غپل. دا پیر صاحب ورتوئی چی خدای دے خراب کا خود مالک دے سلور روٹای را کڑی وی سلور واڑا میں دروا چولے نو اس والے غاپی اسپی ورتوئی خدای تا خراب کا خدای تا خراب کا زد دے کافر سپیما کد دپ دروازہ کی مرشما نو بلے دروازے تا نظر تالا چی مالک روٹای را لے گلا نو داغا عبادت تے کولو او چی یو سلور روزی دا امتحان دا پارا در باندے روٹائے بند شوا نرالے داغا مالک دا دشمن پا کوسا کے دے سوالو. خیال امراغی تاسوبا نن دا اغا چا تقریر ما ہو رہی چی چا بوٹو سڑے کرے یو در رسالے ایڈیٹرو پا دعانے چاناغست اگر اوچت کو اور صاحبہ مذہبی امور و وزیر تے جوڑ
ډېر ښه وشو چې هغه خدای بیړه تباه کړه سړی او نه سړی نه پېژندو کته به یې پیچو سم کار ور سره و په کار ور سره ده اسی نے بے وفائی کی जिसे जाने वफा समझे तुझे ओ बेवफा हम जिंदगी का आसरा समझे बड़े नादान थे हम हाय समझे भी तो क्या लाश को सड़े यौजल सड़ी लवर कई वल्ला यौजल में अगर बोरिया नशीन और अगर दरवेश और मलंग द जमाने मुफ्ती महमूद तलाश वर करे हो زما دی په خدای قسمی چې سر می قلم شي د مفتی روح براته په قیامت کې ګیله ونکي چې تا زما د مرزا خلاف دا کار کړ نعره تکبیر حضرت مولانا مفتی محمود حضرت مولانا محمد امیر صاحب بیلیگا زما عزیزانو عرض میں داو چې ضمیر जान के पैदा कई जुर्रत जान के पैदा कई गैरत जान के पैदा कई ईमान जान के पैदा कई हर चाप से बे बैन अरे मुआ है तासो गोरे मां चितास्तवे जन्नत निश्ता दे सवाबे और सड़े मात रागले मात मुलासिब तो दे जन्नतुन मनतुन खबर के जन्नत में वेल मात को टुकड़े टुकड़े में निश्त और दोज़ख में मेलमात को जई वेल आजाद कर गई न जन्नत तो न दोज़ख लेवाने हो ख्याल में रहे जी वे जन्नत में मात करो और दोज़ख में मात करो जमा अजीजानो खबर और जन्नत बेजमीर कौम ला खुदा न वर्क जमुंग ईमान प कबाब और रोटे खर्सीगी कना तासो टोलो है जमुंग ईमान पतोरो चयो खर्सीगी कना जमुंग ईमान द सुद द ज़कात पे पैसो मौलाना खबरें तासो और दा दुई चिकम सुद ज़कात पीखे ज़कात नामा ही पीखे दा 7.5% चिकम सुद लगी आगे न 2.5% कटकीगी और 5% ब्याम मालिक तमिलावी नु द असली माल ना चिकटूती उनशी नु ज़कात न की ब्यादा चूट के खालिस सुद दे और नामदी पे ज़कात ही खेदा तासु पैमानो है यो अफसर माना तपोसु को जिदा ज़कात न दे मालतरी इश्तिया हुआ چې په خره درته بنارسۍ واچوم او کالی ور واچوم نو ورته بناوي وې خرې ته وینا مال کوي خو درته راولم چې نکاح کم درته وې کا ویجی خره څنګه وکم مال خدای راستی دا خرې بیام پاکي دي زمونږ دا خزې د خرو نه هم زیات देखो गई खपा नशई लेडा बार वलाड़ी और लेडा दन न दर्जीला नाप वर कई ओ सीरत नबी वाले सीरत दे जलसे मनाने वाले जुलूसा वाले अगबम पके रवान यही चे तबार वलाड़े او خزه د دننه درزیله ناپ ورک او بیا د پرتګ ناپ چې ورکي نن د ټیټ جامو فیشن دی پرتګ بټیټي او کمیس په ارتی خپنه شي کابلای نه بار ګرځیدو والاو خزه کدی دې کی کمیس تنگ کی خو میړې شتا کنا سزان ورته جوړای را جوړای د دې الکانو میړه څوک دی اے شرمے دلو تا دیزے کے چالا کمیس تنگ کرے دے سباب پک روانے نعرے پیر یا دستگیر یو شلزل یا دستگیر
مونږ سوزول لپاره دغه وګورئ دا هغه چل دی موسی علیہ السلام ته یو خزه سړی رونی و د لاس نه وې موسی کدی خزنه مې منې کې خو تا نه منم او کدی نه مې نه منې کې نو تا منم هغه ورته دینه به اول منې کوم وې بیا زستا پیغمبري اړو نه منم نو مونږ چې دوی وګوري نو دوی وای چې یا غوث اسی بھی کیا نہیں یا غوث چلو ٹھیک ہو گیا دل خوش ہوئی یا غوث نو تا اسی مننے کہ غوث دا علم پڑھ کے تے پڑھانے پڑھ کے تے تبلیغ کرنے پڑھ کے تے ظالمہ دے گریوانا وچ ہاتھ ڈال کے غوث نو تا اسی من تسی من دے ہو شیخ عبد القادر جیلانی چپ شیخ عبد القادر جیلانی مونگ منو 12 کالو ډوبه بیړه یې راایستې وه کومه بیړه یې وه تاسو چې کېنئ او بې ضمیره قومه تاسو چې کېنئ وایي دا مولیان بیړه یې نه مني بیړه یې ولې نه مني بیړه دې غرقه شه ولې نه مني بیړه وایي دا مولیان د غوث پاک بیړه یې نه مني والله شیخ عبد القادر جیلانی علم پسې تللی و 12 کاله پس چې کلي ته راغی د اسلام بیړه یې په کلي کې ډوبه شوې و 12 کاله پسې ډوبه شوې بیړه یې د اسلام بیا راوځي د اسلام بیړه یې راایستې وه بدبخته شیخ عبد القادر جیلانی قافله کې روان دی علم پسې قافله ډاکه پریوته دلراله بچیا تا سره خو سنشتا وې د ګریوان کې راته مور څه شی تړلې چې پرانیستو مور ورته اشرفای ګڼلې وې بچیا تاولې ونه چې ما سره څه نشتا وې زه چې د کور راتلم نو مور مې راته وی چې بچیا دروغ مو وای نو کمې ویلې چې څه نشتا نو بیا به د مور په وصیت عمل نه کېده شیخ عبد القادر جیلانی خدا ہستی ہوا قرآن راشه وګوره چې د شیخ عبد القادر جیلانی په عمل با زخلاصېږم او کنه دې خبره پوهېږئ قرآن وګورئ کني زه دغه پېښور یم بالا ماڼۍ کې اوسېږم ایمان لرئ او زما په څه خبره دی اعتراض دا تا سره جختو سیګم راشه چې خبرې وکړو رضا قرآن دے تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله وی دا وړاندې چې کم خلق تیر شوی دی دا یو ټوله لها ما کسبت دوی د پاره بد دوی عمل کار آمد وی ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره به هغه شی کار آمد وی چې کم تاسو کړی ولا تسألون عما كانوا يعملون داغی دا مالو تپوس بتا سنن کی اغی دا پارا داغی عملو او تاسو دا پارا تاسو انبیاء اولیاء علماء صدیقین صلحاء دا رهبران دی دا دا خدای لارا سڑی تخی ایصال للمطلوب دا دا دوی کار نه دی دا دا خدای کار په دې خبره پوهیږئ یو اراءت الطریق دی لار خودل سړی تا
یو ایصال المطلوب دے منزل مقصود ترسول انبیاء و علماء و صلحاء اراعت الطریق کولیشی چه سڑی تلارو خی چه دا لار خدای تتلی دا باقی ایصال المطلوب چه دے دا دا دوی کار نه دے دا دا خدای کار دے تاسو پوئے گئی پا خبر زما عزیزانو ما عرض کولو چی اگا دا مکی سڑے زړه تخمخ کیږي چې زبا د خپل خدای د کعبه بدل څنګه عالم بدل به څنګه چې ورغه او دسماته پکې وکړ څوکیداران را راپورټ شو ابراها گورنر تا چې صاحب استا په کعبه کې خو چا دسي چل کړي دي صاحبا انٹیلیجنس سی ای ڈی دائر اوغخت وی سڑے غوارم سی ای ڈی زمونږ دے جلسے تبم ډیره ناستی چې څه خطره خو نشتا اس نشتا اس نشتا خیر خیریت والکان ایو تمیوی چې کزدا سے ګډه وډه خبره هم کما خدای بنده ز خوستا غم جاړم کوړو پسیشم ک چینو پسیشم ک سبزه پسیشم خو تاسو د خدای سپیری خدای دې ورکا تاسو غم جاړم زه خو مولایما زه خو چې د چا کور روان شي زما کور آباد شي تا کور کې مړې وشي زما کور کې واده جوړ شي تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج ټول روسیانو پاغه پټو کې متیازي کړی دي چې کوم پټو کې دا پیاز شوی د کابل نه خورو او د هندستان هم نه خورو دا ټول هندوان چې دي د پنجاب سایډ کې دا لنګ په شار اواړي او غل پکې کوي دا پیاز خو موږ نه خورو دیکھو وګورئ خپل پیاز هم څکړو مونږ خپل غواړو آچشو چا یوڑ ام پا بڑوال وی ما وفادار گنلو یار درغل چل بازو خطو ما وفادار گنلو یار درغل چل بازو خطو د بے وفاشنا پا بڑا آخر پیازو خطو خپل پیاز سشو دا چل دانو پدې تاسو کم کلی پويږئ نه چل داو چې د کښوي وا په تاریخ کې نو ګرانه شوی آلتا ډالډا 3 روپے کیلو ګرانه کړه خلق وبونګید چې وای دا ولي آلتا پیاز در باندې شارټیج راوستو چې ستا روخ ووري د ډالډې نه تاسو خو پويږئ نه د غړو نه دی روخ واوړي چې په پیازو یرخته شي او بدبختو پیاز څه کوي پیاز څه شه دی ما ورته وی چې واورئ په خدای قسم نم په پاکستان کې پیاز پکار دی نم په پاکستان کې ډالډې پکار دی کہ پاکستان کم پکار دے نو دا محمد رسول اللہ قانون پکار واللہ کن پاکستان پا سرک و آباد غاڑم نے پا بلڈنگو نو آباد غاڑم کہ پاکستان آباد غاڑم نو دا محمد رسول اللہ پا قانون آباد غاڑم وعزیزانو پاکستان زمونږ ملک دی
زمونږ جایگیر دی، زمونږ پلار او نیکه او غور نیکه او پیړۍ پکې خښې دي. زه د پلار او د نیکم د ملک غدار نشم کېدی. د پلار او د نیکم ملک غدار څوک نه کیږي، نه په پاکستان کې د ملک غداران شته. که د ملک غداران دي، هغه څوک دي چې چا د پاکستان بیړه تباه کړه، چا د پاکستان بنیاد وویسته. پرونه د روټۍ درک نه لګېده، نن یې په یونیورسټۍ کې په 50 او 45 لاک بنگلې اغستې. پرونه خر نه نن په بینز موټر کې ګرځي. پرونه خر نه نن 83 او 82 او 81 کروڑوں کی ګرځي. پاکستان خودوی تباہ. دیکھو وګورئ مار چاغا سی آئی ڈی او انٹیلیجنس والا راوغوښته چې سړی پیدا کړي. سړی پیدا کړي، سړی ورپسې ګرځېده. 2 ورځو کې سړی بوټ راوویست، چې راویویسته ابرهه ورته ووی چې په دې مې پوه کا نلاخی کله دي چوپ عرض داو. سړی راوویستو، ابرهه ته یې پیش کړو چې دا کار دی ولې کړی دی. آدم مکې سړی ورته وی ابرهه ته چې خبره واوره، په دې کمره باندې تا د کعبې نامه ایښې وه. هغه کعبه چې کومه په مکه کې ده، د خدای په حکم ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام جوړه کړي. ما دا معلوموله چې په دې کمره چې تا د کعبې نامه ایښې ده، نو زما د خدای په کعبه کې خدا اثر دی چې څوک ورته په بد نظر وګوري نو سر قلم شي. ما ستا د کعبې بزرګي معلوموله. والله ابرهه د کعبې نامه ته لرې که ما پکې ډکې متیازې کولې، په ما څه ونه شو. ابرهه ورته څه وویل؟ ورته مکی زما دې په خدای قسم وي چې تر هغې په آرام کې ننم چې تر څو مې ستا د خدای کعبه ورانه کړې نه وي. اتیانو فوج تیار کړ، د یمن نه را روان شو، مکې ته راغی. 3 میله فاصله باندې ډیره والا ټایم بوس فکس کړي په بیت الله د حملې دپاره. د عبدالمطلب اوښانو نیوه د ابرهه فوجیانو. چې اوښان یې ونیوه، عبدالمطلب ورغی وی صاحب ستا فوجیانو زما اوښان نیولي دي. ورته او عبدالمطلبه زه کعبې ورانولو ته راغلم، د هغې تپوس نه کوې او د اوښانو تپوس کوې. عبدالمطلب ورته وی چې ابرهه د کوم شي مالک چې زه یم، د هغې تپوس له زه راغلی او چې د کوم شي مالک خدای دی، خدای پوهېږه او تپوس یې پوهېږه. د کعبې د تپوس ضرورت ما ته نشته، د هغې تپوس به خدای کوي، خدای پوهېږه او کار یې. زما عزیزان، ابرهه اتیان مخکې، فوج ورپسې
सोक निश्ता چې د کعبه بدل والی ایسو یو سو خادمان د کعبه دي اده بادشاہ د فوج په مخ کې څنګه کولی ایسو نو چې ایسو پاتې نشي د دین حقا د بیان او داغه د بدل اغستو د پاره نو الله بیا بل کار کوي په دې مونږه چرته غاویر نشو چې زه ملایما دا دین ما را ټینګ کړی دی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری موقوفم دین نو چا وفات شو هغه کار چې کوم رسول کولو هغه کار بیا الله د ابوبکر ناغست هغه کار چې کوم ابوبکر کولو بیا الله د عمر ناغستو بیا د عثمان ناغستو بیا د علی ناغستو د خدای دین په چا پورې موقوف نه زمرشم بل به پیداش بل مرشي بل به پیداش بل مرشي بل به پیداش مفتی محمود مرشو فل رحمان خدای پیدا تاسو پوه شئ عرض مې داو چې د خدای کارونه په چا پورې موقوف نه یو لاړ شي بل برازي بل راشي بل برازي یو مولا خو دوی به مړ کړي استاد وګورئ نه هر طرف نه مولیانو چغار دي سم مولیان خدا سیم دي کنه غریبان چې کمزوري دي پیسو تنشي ټینګې ده 10,000 روپے مدرسې ته چې وروړې غلا سوچت کیا الله تخت و بخت برقرار لري خدایا ته ډېر ډېر غټ غټ کې خزله خیر کې لونی خې مست کې چې په دې سرک د سه غرمشت کې دا مونږ ورته دعا کوو دا خزو ته مونږ بیبيانې وایو دا چې کومه بربندې ګرځي دا بیبيانې بیبيانې چې دي چا بچي جاز نام ستر کولو غلاړي جاز به وکړو کوټې ته به منډه کا چا سينه دي کې سړی را تلان دیونه ګوري سړیونه اوس خو رزاله د زمانه شریفان او شریفان د زمانه ارزلان زاغال کې لاست په سر د سروي توتیان تلان د ځال ویرولا کوي زاغال کې لاست په سر د سروي توتیان تلان د ځال ویرولا کوي رزیلان پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي زاغان کې لاست په سر د سروي په پاکستان کې د خسکی دولت د برکت نن سړی نواب دی اور سړی شریف دی اور سړی معزز دی زمون پالاقه کې او معزز او شریف د شل روپو به د کوکینو پاندونه د شپې خزه توړل او د کوکینو پان به چې وروا چولو بیا به یو نری غوندې لوګې د بلې بلا ورته واچولو سره ته غوس کړو باجه به راواغسته ټوله شپه به د باجه غږول او ښځه به ورته ګډېدله چې څه وخت کې خدای ونیو نو مال راغی مولانا صاحب دعا کوه ما الله دې نورم بنیاد خدای دې تباہ او برباد خدای دې بیړه غرق تاسو وایئ چې انسانیت دعا کر دس دعا تک ادھر انسان دے بچے واسطے آدمی کر دے نا
इंसान दा पुत्र होवे तो दुआ करिए, वो इंसान दा बच्चा नहीं, वो इंसान नहीं। कुरान देखो बदबख्त कौम और द खुदा न लरे और बागी कौमा कुरान उगोरे वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। कुरान उगोरे कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, कुरान उगोरे वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, कुरान उगोरे वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, कुरान उगोरे। ओ बदबख्त खज़बा आवाज़म औरत थे, आवाज खज़ब पकोर किम पजोर जोर न गर्जी चे द पणो आवाज द देवाल न अखवा प्रदे सड़े वाली। नन जागाल के लास्त सर्द सरवे तो त्यान तेलाल दे दजाल वीरुला कवि रजीलाल पासी अब्दुल अजीमा पशरीफानो एतराज न कवि। नन मुंग दगा जमाना की पाले द सुनियानो दा हाल च इश्क रसूल प जंडियानो और प बलपुनो के राव मट देखो गोरे ज दा शाहनवाज नुम जद तवम च शाहनवाज ताबेदार खादिम बदोया कुकड़ गुलाम मुंखार के दसी कऊ कल खादिम गुलाम ताबेदार बदोया कुकड़ मन को साकने देखो गर जद तदाद दे मातवी छे अल्लाह जरा बम्बे ची पानी तलियाना जरूरतें छे पानी नहीं लिया सकना और खादिम भाई ताबेदार गुलाम अले रुपया ले लो 12,000 गंडेरियां तले आना वो भी नहीं लिया सकना बताया कुकड़ ताबेदार अले 5 रुपए तो दे बकार 5 रुपए भी नहीं दे सका बताया कुकड़ खादम देव मात सवई पैमान हुए पदुमरा गटा खबर खो पोएगी कना देव सवई खुदा दी बेखुबास बताया कुकड़ ताबेदार खादिम दरते मुबरा वाला नशम रागस्ते वर्षे रुपए सौदा रावड़ा नशम रावड़े यो 50 रुपए रखा पैसे मगवाड़ा खुनोर दे ताबेदार ठीक ना या रसूल अल्लाह कुर्बान जावे कुर्बान या रसूल सबा बता सो गोरे कुर्बान या रसूल रसूल से कुर्बान जाने रसूल ने हुक्म देता है उफुल्लहा व कस्स शवारिब गिरे प्रेदई और ब्रीतु न कल कई हुक्म दे रसूल या रसूल दाढ़ी नहीं रख सकना मेरी रन खफा होती है और ताबेदार आई खादम आई गुलाम आई दाढ़ी नहीं रख सकना मेरी क्यों रन नस्ती है फिर रन नस्ती है बताया को करें अच्छा हयाल सलाह रसूल आवाज उकड़ो चिदत बांज ज़ैल रासई हयाल फलाह दखलासी ज़ैल रासई या रसूल अल्लाह या अल्लाह जुमात ला नशम दरते खुनोर दे ताबेदार या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल ठीक है रसूल हुक्म करे दे बीबी आयशे ता अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम को द्वाड़ो स्तर गुड़ूंदो
د پیغمبر مؤذنو اذانونه به ورته کول یو بلال یو عبد الله ابن ام مکتوم عبد الله ابن ام مکتوم پیغمبر ته کور تراغه ستپو سے کول پستر ګړون دي پیغمبر خپل بیبيانو ته وې چې نه راوځي کوټه ته پټي شي عبد الله ابن ام مکتوم راغی بیبيانو ورته چې یا رسول الله اخړون دې کنه نظر نه لګیا خو مونږ نه ویني پیغمبر ورته وی کا غړون دې تاسو خړندې نه یې څنګه چې داغه کته تاسو ته حرام دي دا سه تاسو کته غته حرام خزبا رون سړی تم نه ګوري قران ویلي دي زما د کور کتاب نه دی او خدا الوخره دې ګړګړو نه راونی صحیح چې چاوي چې دا غلط ویلي دي راي ولای دا تالی ساتو مردار خواره دا حرام خواره رمضان ته نلته یو روټي خلاص ته پیرزان نه جوړ کړي دته وا ته چې بجلیګر مولا پسې ګرځې دی او سند دی غوښتو هغه وخت کې څه چالو سند دی چې غوښتو هغه وخت کې څه چالو اوس وای چې بجلیګر مولا نے بھی پیٹ وډا کی تو ہے تو ڈپٹی کمشنر سے پیا پرمٹا مار دے یا پرمٹا مار دے شکر ہے کہ میں ڈپٹی کمشنر جڑا ہے او صحیح افسر ہے اگر اس کو لو میں پرمٹ لوا میں جائز کم کرنا ان وزیر سے پرمٹ لینے ان دے حلوے اور تالی چٹنے کتیاں دا کم ڈپٹی کمشنر اے ساڑھے پشاور دا ڈپٹی کمشنر ہے 35 سال دے وچکار ثابت کر لو کہ پاکستان دا کوئی افسر بجلی گر ملانو ایک پیسے سے لے کر 1000 اور لاکھ تک اگر کسی نے دیتا ہو کزر ڈپٹی کمشنر تزم ستاسو خلقو کارو نہیں کنی واللہ کے پکال کے ورش کتانی پولیس تا تاسو مردار یہی پلیت یہی چرتے پرشکو کی رانی ولی یہی چرتا سیب بیلے سن رانی ولی یہی چرتا یو خزر آلے وی مولا سے نا پولستے خدای ورکی مال والی ویل زوی میں چرتا یو گوٹ شراب سکلیو خستا وینیو نزا پولیس سرا کلین دین او تعلق ساتما تاسو د پاره ساتم تاسو ټول مرداري 400 کئی او مال را منډه کې چې پولیس مونیسی ذاتانیدار غریب ته ټلیفون وکم چې جی دا فقيري بوټه اسکله ده او خاندم ورتا بس پر اخلاصم کوم تاسو د پاره زهر اورز ستاسو د لاس په روپۍ کې 12 سنې ګناګارېګو ستاسو په سر بز دوزخ ته ځم تاسو یې ټول مردار کنا چانا خزا تختی دلی را منډه کوي د چا لور چا بوتلی را منډه کوي د چا زوی چا غوا کړي را منډه کوي چا ډمه ګډاوای ډمه او پولیس درنونی سره منډه کوي اے جی خادي وکړه ګرا دغه کی اغم په مخ لعنت واچو ما هغه شپارسم زستا پولیس ته تاسو دلاس بجلیګر مولا او پرمټ بجلیګر مولا چې د پرمټو شوقي وې نن په یونیورسيټي کې اوسې ده وزیر به قجیر به نن بمام درته ویلې کړونو آرام سره کې نه اسلام آغاز ډېر زیر بکېږي ډېر زیر بکېږي عرض میں داؤ سو خبر میں کولا اب رہا ایک چوک نشتا د کعبے بدل اغستو والا ایک چوک نشتا اتیان مخ کے فوج اور پسے قرآن و گو رہی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل
अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैर अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। मार्गान राल देखो गोरे तुमरा मार्ग दे यो यो काने पंजो की नहीं बोले या वे मखुका की नहीं बोले जाज दे पंजो के दो बमा यो बम मखुका के और पिरालो चे बम्बारी शोरोकड़ा काने दाती पमलारा गुर्जीगी लान देना दुमरा गार पकी की द सड़ी दल तरा गुर्जीगी लान देना दुमरा गार पकी की दल तब यो साइंसदानो अगवे जमा कलदान मनी चे दुमरा गुंदे काने रो गुर्जीगी वाती की सूरे दा जमुंग द साइंस मास्टरान ची दी दुई पदेलार चीजों दासे दासे बकी دا کالج الکان غریبان دا مانا په پاکستان کې ملا تعلیم شتا وی ابای مې لیوانای شو په ترجمه باټینګ غنوای پاکستان نه خود تعلیم جنازه وته دا پاکستان کې ساينس کم زیاده ساينس خو په روس کې ده ساينس خو په چین کې ده ساينس خو په امریکا کې ده ساينس خو په برتانیا کې ده چې مریخ او نور اوس پوګمای سره خبرې کوي لګیا دي تاکي ساينس دې چې تر اوسه دی یو پیچکس قدر جوړ کړي نه د پردي ملک نه سپیر پارت چې ده امپورټ کې او دلته په ډیبره ته ټیټ کې سامان بار نه راغله تمام قابله اغه اوسپنه مسپنه ار څه چیسز وغیرہ دوی پہ ڈبریٹیڈ کی ہوئی ہے پاکستان کا بنا ہوا ہے پاکستان کا بنا ہوا انجن ہے ابھی تک کسی موٹر اور لاری اور جیپ کا کوئی انجن آج تک پاکستان نے بنایا ہے اگر بنایا ہے تو ہندوستان نے بنایا ہے بحری بیڑا خپل چلی گی مونگ سریوز آزاد دے چین مونگ نہ رست آزاد دے روس و امریکہ تیریگی ہندو مونگ سرا آزاد دے بحری بیڑے اور جنگی جہازو نہ جوڑی لگیا دی مونگا صاحبہ الہ مونگ سرم جنگی توپے خوشتا کنا جنگی توپے خوشتا کنا دا ٹینکونا با وروران دے کو کنا چی جنگ راگے کخیر کو کن کی گی چې دا شی زما عقل کې ناراضي دا زما سمجھ کې ناراضي یا زمونږ په پاکستان کې اوس ز کمیونست لسم دولسم به ویلې ټیزن پاس بې وزه زجی کمیونست زجی سوشلیست نو یکه زم ته سوشلیست یا کمیونست زم ته خاري بس خلاص اوس ته خره نو زه خر سره خبرو کول والا مولا نه که انسان نو انسان ځان ته کمیونست یا سوشلیست په اسلام کې نه وي ٹھیک ده وکه ده ته کمیونست روسی مزاج او د روسی څا عقیده ده خدای نشته خدای نشته د امام ابو حنیفه زمانہ کې دغه سیو خدای نشتا په تقریر کې ورته را پاسې ده وې امام ابو حنیفه سوا لګیا ہے خدای نشتا هغه ډېر سورج په سمدا سړی راغی امام ابو حنیفه ته روټه وکړه سړی کور د سین ناغه غاړه ده صاحب کله برازي چې ماخام بدرسه ماخام په ځای ماسختن ورغه وې صاحب دومره لوی سړی واده خلافی دی وکړه ورته صاحب دریاب غاړه ته چرالما کشته نه و یوونه د دریاب نه په خپل راو غورځیدا تختې شو بیا ته نه کشته جوړه شو بیا په میخونه ټکوالې شو بیا په کې زرا سور شم او تعالی و ترکان نو بس په خپل ونه راو غورځیدا او کشته ته جوړه شو و صاحب دومره لوی سړی داسې دروغ و
بے ترکانه کشته څنګه جوړیږي؟ وی بچیا دومره غوندي کشته بے ترکانه نه جوړیږي، دا دومره لوی نظام بے خدای څنګه جوړ؟ خیال راغی. اوس ته چې روس نظریه هغه د خدای د وجود قائل نه دي، دا کائنات دا په خپل جوړ دي. د روس په دنیا کې یو اوچت او لوی طاقت دی، صدر او برزنیف. دا برزنیف چې پرون مردارې ده، دا چارهونی و مړی که چا مړ که؟ روس ولې را خلاص نه کو خپل صدر چې مردارې ده؟ دوی خو خدای منی نه، نو چې خدای نه منی دا برزنیف مړ چا کو؟ نو ساینسدان کو کڼکیږي، کالج کې ګرځي، د ام ونه یو کتا الکانو ته وی ودرېږئ، دا وګورئ د ام دی ونې ته وګورئ څومره غټه ده، او میوې ته وګورئ وړه وړه ده. د پیټه کدو ونې ته وګورئ وړه ده، میوه یې غټه ده. عقل دا وایي چې پیټه کدو دی ونه کې پکارو، دا میوه د پیټه کدو ونه کې پکارو. دیکھو وګورئ عقل دا وایي. یو تک شي نامې په دا سر راوغورځېد چې ټاک شو، کېناستو چې یا الله توبه یا الله توبه. هلکان ورته ویل استاذ ولې؟ وی خدای چې څه کړي ښې کړي، که دا د دې شي نام په ځای اوس پیټه کدو دلته ځوړند وی او راغورځېدلی. دا زمونږ د ملک ساینسدانان دي. خیالم راغی جی، دا زمونږ د ملک ساینسدانان دي. زمونږ د ملک ساینسدان نشتا، پروفیسران دي. که زمونږ ملک ملک وی، ملک ملک وی، نو پروفیسر سلام چې د یو دروغجن او د یو دجال او د کذاب پیغمبر مرید دی، هغه ډو سړی نه دی. نو که مونږ سړی وی نو هغه له به محمیت نه ورکړو. تاسو پوه شوئ جي؟ خو مونږ سړی نه یو، مونږ سړی نه یو. که مونږ سړی وی نه نو ګوره ستا په ملک بینک کې یو سړی هلکه تا نه دومره کټوتي شوې ده او وایي زه خو شیعه یم، زه شیعه یم. نو شیعو د پاره د بینک قانون دی چې دینه به زکات نه کټ کوئ. قادیانانو د پاره قانون دی چې دینه به زکات نه کټ کوئ. عیسایانو د پاره قانون دی چې دینه به زکات نه کټ کوئ. نن په دې ملک کې وګوره دنیا قادیانه او شیعه او عیسائی شوه. هر یو سړی ورځي او لیکلي ورکوي چې زه قادیانه وی مسلمان، زه شیعه، زه عیسائی، لیکلي ورکوي. د دې لپاره چې مانا د دې بینک د زکات کې دا د سود کټوتی چې دا ونشي او ماته پورا پیسې ملو شي. دې خبره پوهیږي؟ زوام دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جاؤ. شیعه بد څنګه وای چې زه شیعه مان دې زکات د کټ کیږي؟ ولی شیعه قرآن نه مني، قرآن مني کنا؟ اقیم الصلاة واتو الزکات باندې د شیعه ایمان نه دی. قسم په خدای دی چې صحیح زکات اغستل شروع شي د سنی نه وړاندې به زه د شیعه نه الم. چې وروره ته خو زمونږ نه پوخ مسلمان، مونږ د رسول الله د پاره یو سپېړه ځان له نه ده ورکړې، تا په والو والو د ځان پیړه تباه. مونږ خو د امام حسین د نیکه په قرآن باندې دومره مین نه یو. مونږ خو د امام حسین په دین دومره عاشقان نه یو چې څومره ته نو قرآن ته نه مني، ته بیا ولې نه ورکړې؟ اول به دوی نه علم، بیا نن ته په نظریاتی کونسل کې په دې ټکي راګېرې چې د غل نه بلاس دې ځای کې پرې کې
او کدا ګوتی به پرې آسان علاج دی. رسول الله پلاس په دې ځای کې پرې کړی دی. قانون با د رسول الله نافذی، قانون به د امام جعفر نه نافذ. شیعه او سنی نه دواړو نه به لاس په دې ځای کې پرې کړی او کم کړه کو نو ټول زوړندوم نن تعالی درل اسلام آباد لے گراو کدر نہ سیبا کر دی ناری کا ورتا دی سیبا تیارو غرزو نا ستاو زما خدای یو دے، ستاو زما پیغمبر یو دے، ستاو زما اہل بیت یو دی. تاو زم مسلمان وایو ځانتا تب ما نه ځان بیلې څنګه پریدم دینا په دې خبره پوهیږئ. کته محرم کې جلوس وباسه د اسلام په نوم تازیانه وباسه سینه زنی کې مونږ هم سبا ماخام جلوس وباسو ټول یو برابر یو، دونوں طرف سے آگ برابر لگی. یعنی عشق حسین صرف جلوس کے حسر تاسو مطالبه وکئ چې محرم دے ریڈیو دے بند شي، سینما کې دے ناچ گانے بند شي، ځکه چې محرم دے. نو دا محرم صرف 10 ورځو نامه ده او امام حسین بکال کې 10 ورځې یادې 10 ورځې کم یو کال بدی هیری بیا خپل زوی دی چې مرشي صرف کال کې یو ځل یادې که کال 12 میاشتې دی یاد. خبره کوي خپل زوی دی چې مرشي او امام حسین کال کې 10 ورځې یاد کې بس بیا زی خپل کار و. رسول په 2 کال کې صرف سبا به یادې دا 12 ورځې به یادې بیا به نوم نه علي. خدای ته وګورئ سینما د کال 12 میاشتې حرام ریڈیو گانے بج واو رہے او اہل پشاوریو او د پیښور اوسیدونکو 10 کاله پس با آئنده نسل تاسو وګورئ الکان به ډمان وي او جنکای به ډمي. د وی سی آر او د ټي وي د برکته به زمون خزي ډمي وي او زمون زامن به ډمان. دروغ وایم زمون خزي به ډمي وي. وګورئ د ټي وي په پرده د ډمي چې کم فیشن جوړ کړی او پکې سخانه کې روانه د ټي وي په پرده د ډم چې کم فیشن الکانو ګوري سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړی او پکې سخانه او کابلې کې ګرځي. آئنده نسل با ډمان وی ډمان. 18 کروڑ روپے د ټي وي د سټیشن افتتاح شوی و په صدر کې. صدر صاحب افتتاح تراغلے ہو مونږ پکې قرآن ویل مونږ پکې قرآن ویل مونږ هو قرآن جشن خیبر کې وای دوی په نامه څه کی دي دا د وجی تیمیا نور جمال گدڑ شجر سب حلال دیو ملازو نور جمال نامه وا چرته گیدڑ وشته ہو الکان ورتل دا گیدڑ خو حرام دے ورسو کوئی چارام دے زد ملازوے حلال دے لارے رال ویل میاں جی گیدڑ حلالے کے مردارے ویل مردارے کون کہندے کہ گیدڑ حلالے وی جی نور جمال کہندے کہ گیدڑ حلالے وی پھر ٹھہرو جد نور جمال نے کیا کہ میں کتاب ویکھاں کتاب راغستے دے وی سنو میاں جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال
असी त जश्न खैबर दा इफ्तिताह भी कुरान ते करने आ, असी त टीवी दा इफ्तिताह भी कुरान ते करने आ। कहंदे ने पे लगे रवन जश्न खैबर च औरतां नचदियां या कोई और मुसीबत मुरदारी भी चौंदी है, आओ असी हुस्ने क़िरत दा मुकाबला विच करने आ। नमाज़ा तेरा स्यापा करन, ए कुरान तुआनू मारे, ए कुरान तुआडा बेड़ा तबाह करे, ए कुरान तुआनू जलील और रसवा करे। जिश्न खैबर तुसी ले गयो, सने बावा दे विचकार तुसी ले गयो, टीवी दे विचकार तुसी ले गयो। जिस खुदा नू मनो बदबख्तो कमबख्तो जलीलो खुदा नू के राज़ई मुंगा दा उसने उसने क़िरात मुकाबला को कुरान उसने क़िरात मुकाबलो तरह गले कुरान दिल गले देखे कारियान राटोल को पगुनु बे लासुने इखी और दगा दगा बकाई पके कुरान दिल गले। कुरान खो कानून दे, आईन दे, द मुल्क निजाम दे पके, द मुल्क फैसले बपदी किताब कीगी। कुरान को हुस्न क़िरातुन ता नजर आ गए चलता तो हुस्न क़िरातुन मुकाबले द रसूलुल्लाह पर दौर की भी दी, चलता तो खुलाफा राशिदून दौर की भी दी। कोई राज़ई चलो जी छोड़ो दफा करो, असी जिश्न खैबर नहीं जाने, असी सुनियारी मसीह हुस्न क़िरात कर ली ता सोगो रहे पदे रेडियो की मीलाद शरीफ कई दे जुमे पशपा कई मीलाद शरीफ नाथखाना ने पकेरा गुख्ती और सहब के मुकर्रीन में वो जी मीलाद शरीफ खत्म शी वो उस द ताजा गुलना दबले और सुरना हुआ हो रही। देखो गोराई ओ कम बख्तो मां उमर फारूक बवी च जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह वेलिदी च चरतद ढोलकी और द सुरूत आवाज और देखीगी अलतम द खुदा लानत वरीगी आवाज नल कवालियान पे खबर के भाई ब्याते जरूर आना, असी इधर उधर कम नहीं करने, सुचा कम कर सिए विच सुचा के कवाली शरीफ, कवाली शरीफ, दबले ते बाजे शरीफ, दबले और दुकड़े शरीफ ते बजाने वाले डूंगी शरीफ, ते इर्द गिर्द बैठे होंगे सारे शरीफ। शर्मे दलो जियारतुनो तो गोरा जियारतुनो के दबले और बाजेगा गई दौलिया कब्रुना तासवाए चौलिया देवबंदियान न माने खुदाम खराब का चे खराब शई औलिया खुद तासो न माने प कब्रुनो के दर न तंग दी द दुनिया डमान रावले और दौलिया प कब्रुनो का गो मुला खुदर तवई चे खबर पैगंबर वेली दी चे दादा इबरत ज़ेदे द तिलावत ज़ेदे खबरदार चे पादिरो के नोरे मेले जोड़े नक तासु प कब्रुनो साल जोड़ करे जमादिदानो खबर डेरी दी वक्त कम दे अगर कम मुसीबत दायो नसीहत ने दे जलसा के वावरे टीवी द कोर न लरे कहे खबर पोए गई टीवी लरे कहे नन बयानुम लगोले कपतना मोचियानो कोचियानो चितरगंडो नयानो खजे वर्तवई चे रावड़ा वाले जदर तखजन अखकारम सबा चिकते पाले वाह खुदा तगोरे वल्ला पदे पे खबर के मख की मुंजुनम वर कई पकोर की वीसीआरम चलीगी मुंजोर कई मख के स्तासु मिया जी दे स्तासु अगंजी दे मुंजुना तासो इला सुनम सपावे और पकोर की वीसीआरू न चली सोच
فکر وکئ تاسو مغنی ای چې بر امام صاحب تلار شي او جواری وګټئ نو شاه لطیف بری او چې جواری بیلې او راشي وي چې دفع کرس زیارت دیں گے انڈیا کدھر توتا دبایا تاسو سدین ایمان تاسو ہے چل کر داسی ملا پسی منز آؤ جی یو سڑی ماته وے چې مولانا صاحب ته کشمیر ته تلے مالنا کشمیر ته تلے ته مال نیم تلے وے ته څنګه مولا چې کشمیر ته نه تلے مال خو نیم تلے مال ته تلے وے نه زم نیم تلے نو مال د بے غیرت قوم امام چرته غیرتی کې دی شي وینا مال خو چې څنګه یې دغه سیو کنا مقتدیانو ټولو کورونو کې وی سی آر او دمتوب دی چلیږي حکومت توایم چې څه غیرت پیدا کا دا د میوزک سنټر د کنجرتوب او د دمتوب سنټر بند کا علب اسلام راځي دا د کنجرتوب سنټر په 35 کاله پاکستان کې د چا په حکومت کې نه لکه د ضیاء الحق په حکومت کې څومره چې ته د اسلام چغې وای عمر خلق غل په سر ته کې لګیا قانون دی ډیله دی قانون د اسلام شته نه او چغې د اسلام شته د دې داسې مثال داتیانو دړندو خار ته اتی تلو ټول راندو اتی لاړو راند تیرا ټول شو چا چې لاس وړه د اتی خپې سره لاس لګیدل چا د اتی خېټه سره لګیدل چا د اتی هغه خړتم سره لګیدل چا د اتی هغه لکای سره لګیدل سړی راغی یا پیزانو اتی مولی دو ویاو جی وی څنګه شو وی جی داسې او ډنډه غوندې وه چا چې خپې سره لاس لګېدلی و هغه وی چې د اتي به دې ډنډې ته و بل ته پي جي صاحب څنګه و وی داسې څه پسته ټیکه غوندې وه د غوښې چا چې خړتم سره لاس لګېدلی بل ته پي جي صاحب وی څه د تارونو ماشوړه غوندې وه چا چې لکۍ سره لاس لګېدلی دې خوا وګورئ غلړه کې خیال کوي چې دا اسلام چې شپږ کاله وشو چې لګېدلی دي را تخکاری چې اسلام دغه ته وایي چې دوزخ موزخ نه ہے انګیا دبکا شپکا ہے الکه اغلا تا کړی وا نه جی دا رچارانی ټنګ ټنګ کېړه تا پټ کړی وې نه جی تو بس طرفه دا رچارانی ټنګ ټنګ دیغه وګوره پولیس غریب چاپا واچولا خزاو سړی ونیو په یو بالاخانه کې چې نیو بوتل عدالت کې پیش کړ څنګه چل شوی دی جی خیر خیریت سزور زیاته وای نه جی پر ازاد سلا نه ګوره سبا نه جی خزینه تپوس خزی څنګه چل دی بداز ما وخته دا راضی به وای خزی دی له قانون کې څه سزا نشته هاي هاي اچ سبا روزي دا ستانه سره چې تیریږي بریته تا وای مونږ چې تانه سره تیریږم آیات کرسی په ځان چو یا الله خیر پېښ ادا سي بریته تا وای چې سده وک چې بودت بیا درته ګرځم جوارګرو پسې منډه ړې پړه کوچوي چرای ولی بوتلی نه چې بیا سبا خلاصي بیا ورته بریته تا وای چې خان څنګه چل دی خان کې خیال کوي چې دا څه په شرمېدلی ملک تاړه دارې ما خدای راستی کا دا دنیا په څوک په بلاړی چې ورته غږ بیاونه دا د ملک قانون دی دا خو بالا کې دی غلونی وشو او رای وستو چې د اغلا کړی دا دو کسو په گوی وکړه او سبالا تیلو کړه سور دی او جلاد مې روغختو تړک لاس ته لړکو بیا په تیلو کې غوپکا پټه ورته وکوزا او د دې کابل په دې خپل کې لاس وړاند کم چې د غل بدا سزای که په پاکستان کې چا د غلا نوم واغستو راشي زمانه ګیره کله گئی 99% پاکستان غل دی 99% غلط دی زم غالم یو چیرتار
कपन पमड़ी न लगी यो चीर सड़े मर शो पैसे और सरनिश्ता यो आंदा पे न लगी ने कपन लगी तमाल रागे उस्ताद प्लार में मर दे तुमरा कपन रोडम स्वयं सलवे गजा तो उस द शर्मदा वेले शी चले कम बरोडम